الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیر قابل قدر، ډیرو غیرتمندو مسلمانانو، حاضرینو، سامعینو، د رجب المرجب د میاشتې نن آخري تاریخ دی، نن 13 تاریخ دی، سبا نه انشاءالله العزیز 1 شعبان دی او د میاشتې د ابتدا نه چې کوم د معراج واقعه د هغې تذکره شروع شوې وه، نو پای کې د جنت او د جهنم د هغې تذکره وشوه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حضرت جبرائیل علیه السلام په جنت او په جهنم باندې وګرځو. جنتونه مو ته وښودلي شو، جهنمونه مو ته وښودلي شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم
د حضرت جبرائیل علیہ السلام سره دی. په دې کې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو لوی آواز د غړز واورېده. دومره لوی آواز یې واورېده جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کی اے جبرائیل دا آواز د سو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام د جواب کې وی د الله رسوله د کله نه چې الله رب العزت جهنمونه جوړ کړي دي او جهنم د سر نه یو غټه تیږه هغه لاندې ورغورځاره کړې ده، یو لوی کاڼي د برې نه ورشغولې دی. الله رب العزت او دی وخت کې هغه تیږه لاندې ایښته ورسېدله. په 100 کروڑه او څومره لکه کاله به دې کې تیر شوي، څومره زمانه تیره شوه، د بره نه یو لوی کاڼي ور روان دی او لاندې کاڼي څومره په تیزۍ سره لاندې ځي او دومره وخت بعد دا کاڼي ورسېده. د الله په علم کې د څومره وخت یې وشو، خو 200 کالو خبره نه ده، د زرګونو کالو خبره هم نه ده، بلکې د ډیرو خبره ده. دومره ډیر عمر وشو. محترم الله رب العزت موږ تاسو جهنم د عذابونو نه محفوظ ساتي. د هغې نه بعد د جنت سیله موکړی شو او د امت ته په جنت کې چې کوم مراعات او کوم انعامات ورکولی شي هغه مو ته وښودلی شو. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د خپو آواز یې مو واورېده، د پڼو آواز. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ نه تپوس کی اے بلال ستا څه عمل دی؟ زه چې کله جنت ته تلم جنت سیل راکولی کېده نو ستا د پڼو آواز ما د ځان نه مخکې واورېده. حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے د الله رسوله بل څه عمل خو مې نشته، خو چې کله مسجد ته لاړ شم نو 2 رکعات تحیت المسجد مونځ کوم. محترمو د امت اعمال هم ورته وښودلی شو، نیک اعمال بد اعمال هم ورته وښودلی شو، د هغې سزاګانې، د هغې اجرونه، د هغې بدلې انعامات ورته وښودلی شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای یو تنور مو ولیده، داسې یو شیز چې تنور په شان دی و، اور پکې بلیده، د هغې لاندې ایخ لکه د تنور په شانتې کولاو او خولې د تنور په شانتې راټوله وه، رابنده وه، خولې واړه وه. په هغې کې نر او ښځې، نارینه او زنانه بغیر د کپړو نه وي، سوځېدې پکې چغې والې. بیا فرمایي چې کله به اور لمبه وکړه دا لمبې سره به دا خلک غونډ بره په دې لمبې سره راچوت شو، یو ما ویږي دقه دې راغورځېږي. فرمایي ما د جبرائیل علیه السلام دا پوښتنه وکړه دا کم خلک دی؟ وی دا هغه خلک دی چې کم زناکار دي، بد عمل خلق دی، د حلال رشتو په ځای باندې د حرام رشتو نه خپل جنسی ضرورت پوره کوي. الله دې موږ تاسو ټول حیادار کی او پرددار دې الله موږ ټول جوړ کی. محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صاحب ولید چې هغه نه شونډې کټ کولی شي، په کینچو دې شونډې کټ کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل امین نه تپوس کی اے جبرائیل دا څوک دی دا عذاب ورته ورکولی کیږي؟ جبرائیل امین ورته فرمایي د الله رسوله دا دروغجن دی، دروغ ویونکي دی، دروغ وایي.
کاذب دی، دروغجن دی. نن موږ ټول په دروغو کې اخته یو. څوک د چا د خوشحالولو دپاره دروغ وایي، څوک د ګپ د جوړولو دپاره دروغ وایي، څوک د خلکو د خندولو دپاره دروغ وایي. مزاحیان دروغ چې جوړوي، مسخرې کوونکي خلک. او څوک د مال د خوړلو لپاره دروغ وایي، د خپله فایدې مال د بل نه علي، پردی ځمکه باندې دروغ وایي دا زما ځمکه ده، دا خو زما د نیکه ځمکه وه او دا خو مونږ اغستې ده. پردی ځمکې راټینګوي، پردی مال راټینګوي په زور باندې، په دروغو باندې. هغې له دروغو وکیل هم پیدا کوي او وکیل ته هم دا پته ده چې دا زه کم کیس لړاوم دا خالص دروغجن دی دا کس، او زه چې کم کیس لړاوم په دې کې به د دروغو غټه سهاره علم ورنه کیس نشم ګټلی. محترمو، او څوک بدبخته داسې مي د بل د فایدې دپاره دروغ وایي، فایده پکې د بلي دروغ دی وایي، د بل د فایدې دپاره. الله رب العزت موږ تاسو د دروغو نه وساتي. الله رب العزت قرآن کې فرمایي لعنت الله علی الکاذبین، دروغجن باندې د الله لعنت دی، د الله په عذاب کې دی مبتلی. امونږ دروغ وایو، د بل په سر دروغ، خبر هم نه یو، پلانکي داسې کوي او ډنګرې داسې کوي، د خدا کار داسې کړی و، بس خبر به ترې نه یو او دروغ به وایو. دې وجې نه دروغو نه ځان ساتل پکار دي. او کم کس چې یو دروغ وایي، د یو دروغ د پټولو لپاره به دې 100 دروغ نور هم وایي. ځکه دروغ دا آخره کې دا نیول کېږي چې دا خبره د دروغ کړې ده، د هغې دپاره به دې بیا بل دروغ وایي، بیا به هغه پټوي نو دپاره بیا بل دروغ وایي. دروغو نه ځان وساتو. البته علماء کرام فرمایي اکثر مونږ عوام هم وایي چې په بعضو ځایونو کې دروغ ویلی شي، جایز دي. دروغ ویل یا توریه کول، دروغ ویل یعنی توریه کول. توریه و دې ته وایي چې د یو خبرې دو معنی، ته یو خبره داسې وکړي چې د هغې دو معنی جوړېږي او ستا مراد ته یو معنی او اوریدونکي والا مراد ته بله معنی والي. لکه مثلا د جنگ په حالت کې وی دروغ ویل داسې جایز دي. دشمن سره، د مسلمان سره نه، د دشمن سره چې کله کفارو سره جنگ دی ته پکې دروغ ویل جایز دي. چې زی حمله کې په مشرق طرف ته ځي، حمله کې دشمن باندې خپلو ملګرو ته ووایي یا داسې دروغ ووایي چې زه ځمه مغرب طرف ته یا شمال طرف ته دشمن باندې حمله کوم. دې دپاره که ته ورته مخکې نه ووایي خو هغه به تیاري وکړي، ستا مقابله به بیا وکړي، ډېر نقصان به ته ورسي. څوک ستا ملګرو کې به څوک داسي سوال جواب به ورسوي هلکه په تاسو حمله کې ځان تیار کړئ. نو مسلمان د جنگ په حالت کې داسې دروغ ویلی شي. توریه دې ته ویل کېږي چې یو صاحب راغی او تا تپوس کوي چې صاحب پلانکي دې نه ولیدلې دلته نه و، څه شو؟ نو که ته ورته اوس وایې چې یاره هغه دلته و او اخوا لاړه، نو ممکن د هغه ته څه نقصان ورسي. لکه زمونږ د علماء دیوبند په واقعاتو کې، علماو کې یو واقعه داسې راغلی ده. انګریز د علماء دیوبند کې یو عالم تیر شوی دی، د هغوی د نیولو دپاره او د ګرفتارولو دپاره چاپې وهل شروع کړو. خو انګریز ته خو دا پته نه وه چې دا پلانکي کس څوک دی.
ارس پای ته خو پته نه، او صرف آرډر جاری کې منډه ورشه پلانکی راونیسئ پابه چاپه واچوئ. هغه تصویر زمانه هم نه و چې تصویر ورته مخې ته وښایي دا کس دی. نو دغه د انګریز سپایان او پولیس راله، چې راله د ده خواله راله، ده ته وایي چې صاحب هغه پلانکي دې نه و لیدلی؟ هغه د خپل ځای نه لږ ورخوا شو، وي اوس دلته و. چې کوم نه کې اول ولاړو د هغې نه لږ شاندې ورخوا شو، وي اوس دلته و. دی ورته نه وایي چې زه نه یم، یا زه یم یا نشته. نو دروغ کې م رانله، هغوی ته یې دا ووایي چې لکه اوس دلته و، نو 2 سیکنډه مخکې دغلته و که نه را دې خوا شو دی. دې ته توریه ویل کېږي چې ستا معنه ته یوی او مخاطب ته بله معنه والي، چې دلته و تلي به یې دې نه به تلي که نه. محترمو فرمایي دویم د چاروغه کې صلح کې په هغې کې دروغ ویلی شي. بار بار مونږ دا خبر د علماو نه اورو، داسې دروغ ویلی شي ځکه د دواړه طرفین چې دواړه په غوسه کې، یو م هغه ته بد رد وایي او دا بله مو ته بد رد وایي. یو م وایي که ما ولیدو نو برابرومې، بله م وایي که ما ولیدو نو برابرومې. یو م وایي زه په حق یم، بله م وایي زه په حق یم. نو جرګې والا چې کله ورشي د هغوی روغه کوي، نو جرګې والا دا اختیاري او ویلی شي جایز دي چې ورته وایي پلانکي خو ستا باره کې ډېر ښه سوچ لري. هغه وایي خو زما مشر دی، زما سره ښه تعلق دی، بس غلطي رانه وشوه که یې راته یې ماف کړه نو ښه به. او بل ورته وایي هلته چې لاړ شي هغه ته وایي یاره صاحب خو ستا ډېر صفت کوي چې دا خو ډېر ښه سړی دی. دې جګړې نه خوښوي، خو بس غلطي به وشوه، که یې معافي کړي راته نو ډېره به ښه وي، زما طرف نه ګوره معاف دی. نو 2 کسان منځ کې خپل منځ کې رایوځای کړي، صلح یې وشي، نو په دې کې دروغ ویل جایز دي. دریم هغه وی بیبي ته کله کله دروغ ویل جایز دي، خپلې بیبي ته، خو کله کله روزانه نه، هر ټیم دروغ کې نه. بعضې اوقاتو کې داسې یو کار تا نه داسې لباس وغواړي چې ته ولې اغستی نه شي، ډېر ګران دی، یا تنخوا دې نه ده اغستی، دیاړي نه ده میلاو شوې، تا نه کپړې غواړي، بازار کې دي ما د پلانکې جوړه واله، نو ورته ویلی شي دروغ چې زه ورغلی وم جوړې ختمې شوې وې. دوکاندار وایي چې را روانه هفته کې بیا راشه حقه جوړه بله راوړم، داسې دروغ ورته ویلی شي. خو الله دې معافي وکړي، زنانه ګورې بازار ته په خپله ځي کپړو له، دا دروغ هم کیسه ختمه شوې ده. دا داسې کې بعضې کس داسې م وایي په فخر سره ماله خو د بابي کپړې یلي نو ستا خدای پوهېږه، خیال دی که نه. بعضې کس داسې وایي بس هلکه جوړه دې کوم ځای کې، یاره ما ته څه پته، دا خو ماله بابي دې اغوستی ده، نو ورندار دې راله اغوستی. چې څوک په ورندار باندې د بازار کارونه کوي که نه، الله دې هغوی ته هدایت نصیبه کړي، نور به څه نه وایو، الله دې پوهې کړي. ځکه خپل عزت په خپل لاس کې بل له ورکول دا ډېره د بېغیرتۍ خبره ده، ډېره د بېغیرتۍ خبره ده چې خپل عزت بل ته لاس کې ورکړي. چې کله بعضو خلکو کې حیايي غیرت پکې، نو هغه داسې قسمه تپوس هم کوي، ویره زما کور والا ناجوړه ده، خور مې، بیبي مې، مور مې، زه ډاکټر له بوځم اوس څه وکړم، باقاعده تپوس کوي. دا ډاکټر زنانه نه میلاویږي، نو نارینه سره څه به کوو؟ د لومبۍ شریعت مسله دا ده، د یو څیز دپاره، یو مرض دپاره ډاکټر زنانه نه میلاویږي زنانو دپاره، نو بیا د مجبورۍ په حالت کې نارینه ډاکټر له بوتلی شي. خو چې څومره ممکن وي دومره به دې پرده کوي. مونږ د خلکو یو عجیبه سوچ دی، وي د مولا او د ډاکټر نه یو خلک پرده نه کوي، دې نه پرده نه کېږي. ولې نه کېږي؟ پردې مطلب دا نه دی چې ډاکټر ستن په مټ باندې وي او ښځه مخ غونډ مخ کاره کي.
مخ ته پټ کی څومره چې ضرورت دی نو موږ له اکثر په داسې مټ نه چوتېږي نو په کمیز د پاسه ستن وایي که نه وایي زنانه هم د په کمیز د پاسه وایي که نه ولې د مټ ښکاره کوي لازمي خو نه ده بعضې وخت کې مونږ نارینه د مټ ستن بعضې ډاکټر نه وایي په ټوټه باندې وایي نو بغیر سره د کپړو مونږ ستن وو که نه وو نو ولې مونږ د دومره بې حیایۍ شکار یو نن محترم وارد مې دا کو چې زنانو ته بعضو موقعو باندې دروغ ویلی شي که داسې دروغ نه وي بیا به روزانه جګړې نو کله کله پکې دروغ هم ویلی شي خو دومره دروغ به نه وی چې بیا تا په دروغو کې تا سره جګړه کوي دومره دروغ هم ورته نه ویل پکار د مجبورۍ په حالت کې دروغ ویلی شي ورته خپلې بیبي ته بهرحال محترمو وی دا دروغجن سزا ده جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای شونډې دې په کینچې باندې اور کینچیانې دي په هغې دې شونډې کټ کېږي ما تپوس وکړو دا څوک دی دا دروغجن دی دروغ وایي د بل د خوشحالولو دپاره بې مقصده د کیسه کې مزې راوستلو لپاره اکثر خلک څه چا څه قیسه کوي دوه درې ورسره خپلې خبرې ملګري کړي دروغ ما دا کړي وو هغه دا کړي وو داسې شو به خپلې خبرې هم پکې یو ځای کړي داسې دروغو نه ځان ساتل پکار دی محترمو د الله لعنت په هغه کس ورېږي چې کوم دروغ وایي دروغجن کس د الله بدي شي الله پې خپل عذابونه راولي عذاب پې په ده باندې ورېږي محترم بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د الله رب العزت سره هم کلام کیږي الله رب العزت دربار کې چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم حاضری وکړي فوراً په سجده باندې پریوځي د الله په دربار کې او ټولې پردې الله رب لرې کړي الله رب العزت بغیر د څه واسطې نه بلا واسطه ده جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم سره هم کلام شي خبرې اترې ورسره وکړي پردې هم ختمي او واسطې هم ختمي څومره انبیاو ته چې وحی راغلی ده په واسطه باندې راغلی ده جبرائیل علیه السلام په منځ کې واسطه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې بلا واسطه هم کلام کیږي او بغیر پردونه دیدار کیږي دا اعزاز دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاصل دی بیا د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو تحفه ورکوي د امت دپاره چې ځان سره په دې سفر کې ترالی ځان سره دا تحفه والی یو څه ځان سره محترمو 50 منځونو حکم ورته وشو د 50 منځونو حکم ورته وشو چې ته ستا په امت 50 منځونه دا فرض دي په شوا روز کې 24 غنټو کې د یو سهار نه واله بل سهاره پورې 24 منځونه 50 منځونه 50 منځونه به فرض دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تحفه قبول کړه او را روان شو ما تاسو ته ویلي مو چې په آخري په اووم اسمان باندې حضرت ابراهیم علیه السلام بیت المعمور سره ناستو ډډۍ والده دغه سره په واپسۍ کې ملاقات کیږي ورته وایي څه د الله درکړه وي 50 منځونه یې راکړه زما په امت فرض شو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته څه چون چورای پکې ونه کړه څه خوی پکې راوي نه ایسته او دویم شپږم اسمان ته راکوشو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هلته د حضرت موسی علیه السلام سره ملاقات وشو د 50 منځونو تذکره ورته وکړه او ورته وایي زما امت
ما ته معلوم دي دا بني اسرائیل ما امت لیدلې د خپل امت ډیره کمزوري پکې راغلی لہذا د الله نه د تخفیف سوال وکړه چې لږ کمی راته پکې وکړي سوال وکړه چې الله لږ راته کم کا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله دربار ته بیا لاړه حاضري وکړه یا الله ما ته پکې زما د امت ته لږه اسانتیا پکې راوله الله رب العزت ته 5 منځونه کم کړه څه کم کړه 5 منځونه ورته کم کړه د قرنګي بار بار دا تذکره وشوه موسی علیه السلام بیا لیږه لاړ شه الله ته ووایه چې لږ نور کمی وکړي 5 کمیدل 45 نه 40 شو بیا 15 شو بیا 10 شو بیا 15 شو بیا 60 شو بیا 15 شو بیا کمیدل 10 شو بیا کم کړه 15 شو حضرت موسی علیه السلام ته بیا وایي چې کله 15 پاتې شو وی لاړ شه الله ته نورم ووایه چې کمی ده ته پکې وکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو عجیبه جواب ورکوي ما له باقي شرم راځي چې زه دې نه بعد هم الله ته ویم چې یا الله په دې کې نورم کمی وکړه دا د الله سره خبرې اترې کول دي نو زما امت په د 15 ټیمو په ځای بیا به نورم کم کوي او دویمه یره دا ده چې 15 کمیږي هسې نه بیا لاړ شم د 15 دا 15 رانه لرې کړي چې بس خالی لاس مې راونه لیږي دا یر را سرې ده مسلم شریف حدیث دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج په موقع باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 3 عطیې 3 اعزازات ته ملاو شوي دي انعامات ته ملاو شوي دي یو د منځ انعام د امت د پاره دویم خاتمه د سورت بقره آخری سورتونه او دریم فرمایي چې امت محمدیه کې څوک د شرک نه ځان وساتي د الله سره څوک شریک ونه ګرځي الله رب العزت په دې د همیشه لپاره جهنم نه وساتي او د ده په کبایرو باندې به الله رب العزت دې نه رانیسي عفو به وکړي غټ ګناهونه به الله معاف کړي د ده بخشش به یا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شفارت سره وشي یا به د اولیاء په شفارت سره وشي یا به د امت نور کم خلق شفارت کوونکي دي لکه حافظان دي عالمان دي دا په شفارت کوي الله به دې په ذریعه شفارت قبول کړي او دې بخشش وشي یا فرمایي په خپل فضل او کرم به معاف کړي دا 3 عطیې د الله رب العزت د طرف نه د معراج په موقع باندې ملاو شوي دي بیا فرمایي چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لوز وکړو دا خبره وکړه وی فرمایل چې ما د باقي شرم راځي الله دربار ته بیا نشم تللی وی د الله رب العزت طرف نه اعلان کیږي आवाज کیږي چې منځونه خو 15 پاتې شو خو اجر به د 50 وي زما وینا زما قول اقلم به دی اجر به د هغې 50 ملاویږي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها الله فرمای چا چې یو عمل نیک وکړو فرمای د 10 اجر به ورته الله ورکوي 15 منځونه دې وکړو ضرب 10 د 50 اجر به ملاویږي محترم دا به اجري داسې نه چې یو سړی وي چې ما یو منځ وکړو او د 10 اجر ملاو شو 15 فرض دي منځونه 15 فرض دي او ما څه وکړو یو منځ مې وکړو د 10 بدله ته ملاو شوه دا باقي 4 نه کوم الله ته مې اوس هم 6 ورقرض شو خیال دی که نه ور وامېړول پې نو دغه نه دا اجر اضافي انعام دی بدله به دې نه خلاصېږي الله به اجر د 50 منځونه ورکوي دا 15 باندې فرض دي علماء کرام فرمایي چې کم کس باندې
چا په ذمه باندې منځونه پاتې د منځونه نه دي کړی نو دی به 5 منځونه د سحر ماسپښین مازدیګر ماښام او ماسخوتن فرض کوي او یو ورسره 3 رکعاته وتر واجب دي دا به ورسره کوي که څوک وفات شو د هغه فدیه د منځونه ورکوي او د الله نه به امید ساتي چې انشاءالله الله به معاف کړي نو فدیه به د ورځې د حساب د 6 منځونو ورکوي لکه واجب ورسره ځان لدي فرایض ځان لدي واجب په منزله د فرض وي نو چې کله څوک د خپلو رشتہ دار چې کوم وفات شوي مرحومینو د هغوی د مانځه فدیه ورکوي نو د 6 منځونو حساب به لګوي او د یو منځ فدیه د یو صدقه فطر برابر وي څنګه چې مونږ اختر کې صدقه فطر ورکو سرسایه چې ورکو بهرحال محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 5 منځونه ورته میلاو شو او دوباره واپسی وشوه مسجد اقصی ته د هغې نه بعد مسجد حرم ته د هغې نه بعد خپل کور ته راغی او چې راغی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوباره تشریف راوړو نو د ور د دروازې چې کومه کونډه ځوړنده وه نو هغه هغه شانتې لاړه کېدله چې کومې بسترې نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدلی و په هغې باندې هغې نه مخکې آرام فرماو هغه بستره هغه شانتې ګرمه وه دا دومره مزل دا د الله په حکم باندې شوی دی او ما تاسو ته ویلي په نن دور کې خو دې ماډرن دور دی د ساینس ترقی د ټکنالوژي ترقی دی دا سفر آسان کړی مونږ به چې د مشرانو د پته د بعضې کسانو کراچۍ سفر کړی په 48 غنټو کې او په 3 ورځو کې به خلک کراچۍ ته رسېده او اوس ما په خیال چې زیات نه زیات 15-16 غنټو کې دننه خلک کراچۍ ته رسي لاهور ته به د ملګري تله ریونډ ته اجتماع له نو 12 غنټو کې به رسېده اوس په 6 غنټو کې رسي دا د انسان دومره ترقي ده د الله پاک خو ډېر لوی قدرت دی الله ته دا څه بعید نه ده دا چې انسان د ځمکې نه روان کړي او عرش ته وبلي او هلته ورسره هم کلام شي جنتونو او جهنم سیل ورته وکړي شي په هغې وګرځولی شي دا ټول معاملات وشي او بیا راشي په دې کې معمولي غونته کې ټیم هم نه لګي دا د الله نه د قدرت نه څه بعید نه ده محترمو مونږ دلته ناست یو او چېرته په بل ملک کې یو څه حادثه وشي لایو نشر کېږي خلک یې ګوري که نه ګوري دومره فاصلې دا ختم شوي د الله خو ډېر لوی قدرت دی محترمو خو د هغه دور خلک هغوی د دې نه اعراض وکړو انکار یې وکړو چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا واقعه بیانوله ډېر کسان داسې وو هغوی دا خو دروغ دي وی که تا واقعي داسې سفر یې کړي او بیت المقدس ته تللی مسجد اقصی ته تللی ستا سفر مسجد اقصی ته شوي نو بیا داسې وکړه مونږ ته د هغه ځای د مسجد اقصی حالات د هغې واقعات راته بیان کا دروازې څومره دي کړکۍ څومره دي برجې پکې څومره دي دا خبرې راته ذکر کا نو خلک یو ځای ته لاړ شي دلته سړی مسجد ته راشي نو بعضې کسانو ته به دا پته نه وي په دې کې المارۍ څومره دي دا به ورته نه معلوم المارۍ کې خانې څومره دي دا ورته نه معلوم ځکه خلک خانو شمارلو خو نه راځي که نه یا دلته څو قرآن شریفونه پراته دي دا تپوس زه وکړم چاته یاد به نه به یاد ځکه چا شمارلي خو نه دي هله خو منزل راشي تلاوت په یو قرآن کې وکړي نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو شمارلو نه وتلی خو مشرکینو هغوی تپوسونه کول شروع کړه الله رب العزت ټولې پردې لرې کړې ختمې کړې منځ کې د مسجد نبوي د مسجد حرم
او د مسجد اقصا په منځ کې چې څومره پردې وې څه حایلو دا ټول ختم کړه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مسجد اقصا مخامخ دقسې ورته ګوري هغوی تپوس کوي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شي جواب ورکوي پیلرې څومره دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ګوري ویې شمارلې دومره دي دروازې دومره دي کړکۍ دومره دي روشندانونه پکې دومره دي دا ټول جوابونه یې ورته ورکړه د هغې نه بعد بیا ورته وایي چې نه دا به څه جادو مادو وي زه دا راته ووایه چې د لارې واقعات راته ووایه ته خو په لاره هم رالې که نه څه واقعات راته دې هم ووایه څه دې ولیدل څوک دې ولیدل هغه ورته وایي او ما په لاره کې یو قافله ولیده چې د شام نه تجارتي قافله ده او را روانه ده مکې مکرمې ته واپسي کېږي راله راځي د هغوی نه یو اوښ روک شوی و د هغې کسانو نه خو بیا یې ومنته روک شوی و ته بیا یې ومنته او انشاءالله العزیز 3 ورځو کې به راورسي 3 ورځې پس به راورسي او پلانکي اوښ به دې مخکې خړ غونده کې اوښ دی به دې مخکې او 2 بوجې به پې بار به پې یو سیټ ته بل سیټ ته لادي پراتی اب ته مخکې را رواني دې باوجود هم ولید بن معیره هغه چې دا واورېده دا خو غټ جادوګر دی څه کسان لاړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورته وایي ته خو خبر نه یې ستا هغه دوست ته چې ورته خپل دوست وی هغه خو عجیبه غونده کې خبره کړې ده وایي زه ګوره بیګانې شپه کې په لږ شان د ټیم کې زه د دې ځای نه مسجد اقصا ته تلم د مسجد اقصا نه لومبی اسمان دویم دریم څلورم پنځم وم او بیا عرش معلا ته د الله سره هم کلام شویم جنت جهنم هغه مې ولیدل واپس هم رالم او انبیا علیه الصلاة والسلام ته مې په مسجد اقصا کې امامت هم وکړو او نور انبیا مې په قبرونو کې په منځونو باندې لکه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ومې چې مونځ کوي دا دومره واقعه بیانوي ته دې باره کې څه وی ته اوس هم خبره منې هغه ورته ووایي دا زما خوږ دوست حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي وی آو چې هغه فرمایلی دي ما ته پکې هیڅ شک نشته زما پې ایمان دی زما پې څه دی ایمان دی زه تصدیق کوم چې بالکل دقسې به شوي دا نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لقب صدیق وګرځېده دا صدیق چې ورته ویل کېږي د پیغمبر د صداقت د هغه د وینا باندې ایمان راوړی او د هغې صداقت یې منلی دی او بغیر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وینا نه چې هغه نه هم دي ویلې په خپله یې نه دي اورېدلې خو چې ورته پته لګېدلې چې دا وینا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړې ده وي زما پې یقین دی زه منم زه تصدیق کوم محترمو په دومره واقعه کې مونږ او تاسو ته ډېر د عبرت خبرې وي هغه ذکر شوې خصوصا د کومو عذابونو تذکره چې وشوه الله د دې نه مونږ ته حفاظت را نصیبه کړي د دروغو نه د چغلۍ نه د بې پردګۍ نه د بې حیې د کارونو نه الله د دې نه مونږ ته حفاظت را نصیبه کړي ځکه دا بیا د عذابونه دي د ګناهونو د هغې نه دی مونږ الله محفوظ وساتي او دویم او اهم د معراج چې کوم مونږ ته ثمره ملاو شوې ده انعام ملاو شوی دی هغه 5 منځونه دي د دې ډېر زیات خیال وساتو په ناستو کسانو کې مونږ دا عزم وکړو چې انشاءالله 5 وخته مونځ به نارینه په مسجد کې د جمع سره کوو به که به نه به کوو انشاءالله د مونځ اهتمام به جمع سره کوو انشاءالله کور کې منځونو دې نه ځان وساتو مونځ کور کې نارینهو دپاره نه دی پکار خصوصا د چا د جومات لنډ دی زنانه به په کورونو کې مونځ کوي او کورونو کې د مونځ اهتمام شروع کړو مونځ ډېر لوی انعام دی د الله د طرف نه صحابه کرامو ته چې دا انعام ملاو شو
خوشحاله شو وي د الله د خزانو د غوښتو ذریعه ملاو شوه چې مونږ اهتمام کوو. بعضې وخت کې مونږ بعضې کسان دا نه وایو ګورئ یو خاص کس نه یادوم ډېرو ځایونو کې مو دا خبرې واورېدې کیدای شي دلته یا به یا به نه خو اکثر بعضې کسان وایي یاره په پلانکي کلي کې مې د پلانکي سره نه لګي او سب کې ورسره زما مونځ نه کېږي. ځانه دا مفتیان د ځانه مه جوړوئ. مولانا ادریس مولانا بجلیګر صاحب نور الله مرقده د هغه نه یو کس تپوس وکړو وایي جی وایي د دې دله سره وایي مونځ کېږي په سب کې هغه ته وایي نه کېږي. یو وخت پس بیا یې تپوس وکړو یاره جي په او دله سره مونځ کېږي او یا او کېږي دا اوس ولې کېږي اوس وایي ارت غړې دله دی. زما خبرې مقصد دا دی چې خامخا چا کې څه کمی خو شته که نه په چا یې کمی نشته. هر سړی دې ما ته ووایي یو سړی دې ووایي چې زه بالکل پرفیکټ یم مکمل او کامل او مکمل یم داسې کس ته ځان پیش کړي ځه اخو صحابه کرامو او د الله خواږه پیغمبرانو مخکې خلک تیر شوي دي په ځان یې غټه خواري کړې ده. مونږ د 14مې صدۍ صده پاس 1400 صدیانې په مونږ تیرې شوې 1400 کاله تیر شو. مونږ هغه فصل او هغه بوټي یو چې 14 کاله چې کم باران د رحمت د قرآن او د حدیثو او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شکل کې شوی دی د هغې نه بعد خو مونږ د هغوی صرف برکات اینو راته مخې ته دي. محترم مونږ خو ډېر زیات د شړې ځمکې فصل یو څه کمی خو به راکېږي نو دا به دې ته به نه ګورو مونږ د پلانکي سره مونږ نه کېږي زما د ډنګري سره مونږ نه کېږي. روغه ورسره وکړه که جګړه دې ورسره کړي که جګړه د دین په غیرت کړي خو بیا خو خیر دی خو که نه په تاویلي ماویلي جګړې شوي هغه یو بل ته معاف کړو د الله د رضا لپاره معاف کړو او په یو سب کې په یو سب کې ودرېږو. په دې الله ډېر ناراضه کېږي مونږ په سب کې ودرېږو خوا کې سره برکسي ایشته دې زر بل خوا شو څه چل دی چې خوا کېږي دی کېدای شي دا ستانه ډېر بهتري کېدای شي د یو داسې عمل چې تا ته پته نشته الله ته معلومي او ستانه ډېر زیات قیمتي د الله دې خوښي او تی بدي شي دې څه پته لګي کېدای شي الله دې نه کي کېدای شي زی بدي شم په تاسو کې یو ادنا کسې خوښي دې څه پته لګي. د بل کس په اړه کې نفرت نه ساتو په یو سب کې مونځ کوو ودرېږو د مانځه اهتمام وکړو الله پاک ته عمل لا نصیبه کړي او الله رب العزت موږ تاسو ټول مونځګزار حیادار او پردهدار کې دعا وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي ربه ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي ربه سم ووي سم واورېده په دې راته عمل لا نصیبه کړي ربه د هر قسمو ګناهونه د عذابونو نه ربه مونږ ته حفاظت را نصیبه کړي ربه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس آب کوثر مو نصیبه کړي دنیا کې مو ژوند د هغه په نقش قدم باندې رب ته نصیب کړي رب د صحابه کرامو په نقش قدم په اطاعت باندې رب موږ ته زندګي را نصیبه کړي رب د نیکانو خلکو سره مینه محبت نصیب کړي د بدعملو خلکو نفرت زموږ په زړه کې پیدا کړي چې کم خلک رب کم خلک بد اعمال کوي داوی د بد عمل نه زموږ نفرت پیدا کړي رب زموږ دنیا ښایسته کړي آخرت مو ښایسته کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.